ویو کلا ماته یاد شو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين د حضرت آدم علیه السلام واقعه روانه چې کله الله رب العزت فرشتو ته حکم وکړو تاسو حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړئ نو په دې کې شیطان ته الله حکم کړو که نه و د هغې مثال داسې و لکه دې ځای کې مونږ دا کسان ټول ناست یو او د بهر نه یو سړی راشي او چې تاسو ټولو دې غټه تاسو ټولو هلکانو ته زما دعوت دی سبا راشي پلانکي ځای ته خیرات له یو واده وغیره له او زموږ سره څه ماشومان هم دغه سیل ته ناست وي دې غټو خلکو د دعوت ورکړو د ماشومان به چې په خپله راغله د ماشومان د غړو تابع دي چې دا غټ خلک یاد کړو د ماشومان او د واړه به چې په خپله راغله دوی دې هم راشي ټول راشئ اشاره دې خوا وکړه دغه شان الله فرشتو ته سجدې حکم وکړو تاسو ټول سجده وکړئ د فرشتو کې د پیریان په خپله راغله ځکه پیریان دا د فرشتو نه لاندې مخلوق دی فرشتې الله ته ډېرې نږدې دي عزتمند مخلوق چې هغه فرشتې دي په دې کې شیطان ته هم الله حکم کړی دی که چېرته الله شیطان ته حکم نه وی کړی نو بیا به الله تپوس ولې کوو چې ما امرتني ته څه شی ما منعک ته څه شي منع کړی چې تا سجده ونه کړه آدم علیه السلام ته او بحث مباحثې وشوه بیا د الله نه چې دی نو وعده واخیسته شیطان قسمونه یې ورسره وکړه زه به ستا نیکان بندګان چې د هغه معلومه دوکه کوم به او په لاره کې به ورته ناست ګمراه کوم به الله ورته وایي زه چې ستا څوک ملګري دي هغه هم جهنم ته وولمه تا به ورسره هم وولمه وقلنا نوی مونږه یا آدم اسکن ای آدم اوسته انت ته وزوجک او بیبي ستا الجنه په جنت کې شیطان الله را بهر کو او آدم علیه السلام ته آدم علیه السلام الله اسمان ته وخېږو جنتونو ته او جنت ته داخل کو او بیا حوا بیبي آدم علیه السلام د ګسې پختۍ نه څه ټوکړه کټ کړه د هغې نه حوا بیبي پیدا شوه نو دې وجې نه وایي تاسو هم د خپل کور والو سره همشیره نشته نو دا قصه دغه ده تاسو د خپل کور والا سره بالکل په درمیانه حالات کې ځایږئ نو مراد دی دا ټول غټ هلکان دي کوم سبب وطن وکړئ ښه نو واورئ دا ټول تاسو ټول چې دی وایي د خپل کور والا سره په درمیانه حالات کې اوسېږئ مه ډېر ترخېږئ ورسره مه ډېر خوږېږئ ورسره اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه یو خبره لیکلې ده په بیبیانو باره کې چې ګوره دا بیبي الله د کسې پوښتنه ولې پیدا کړه بل ځای نه شو پیدا کولی د آدم علیه السلام نو دې دا مثال یې ورکړی دی بیا د دې یو وجه یې لیکلې ده دا ځکه الله د ګسې پوښتنه پیدا کړې ده که چېرته الله بیبي آدم علیه السلام د سر نه پیدا کړی وی د ګسې پوښتنه ځکه پیدا کړې ده چې تاسو یې په سر باندې مه خېږوئ او که د خپو نه پیدا کړی وی نو بیا به د خلکو د خپو نه دا ښځې لاندې کړې وي یعنې په سپک نظر به ورته کتلي
ځکه آدم علیه السلام د ګسې پوښتنې الله پیدا کړه د یو د ښې پوښتنې ولې پیدا کړه ولې نه پیدا نه کړه د ګسې نه پیدا کړه د ګسې پوښتنې ځکه پیدا کړه چې ګسې پوښتنې زړه ته نږدې وي دا زړه ګس طرف ته سینې لاندې که نه د ګسې پوښتنې زړه ته نږدې وي تاسو هم د خپلې بیبیانې زړه ته نږدې کړئ مې په سر خجوئ او مې د خپلو لاندې کوئ یعنې مې دومره پرې کوئ چې مکمل ازادي ولا ورکړئ او مې دومره سپکوئ تحقیر ولا مه کوئ چې خالص پې تل پیپر دې جوړ کړئ دا دې مه جوړوئ دا قرآن ګور څومره خپله مزېدارو دغې کړي که نه نو ځکه الله چې آدم علیه السلام ته ګسې پوښتنه او ګسه پوښتې علما لیکلي دا کږه ده نو ته د دې ښځې د نیغولو کوشش مه کوه دا به هي هر بیبي چې هغه که ډېره نیکه هم وي که نه خو هغه څه نه څه کږلېچ په هغې کېږي نو د خاوند په پوره معیار باندې هغه نه کوزېږي چې ته چې 100% دا زما په طبیعت باندې ټیک ورکوي دا نشي کېدی خامخا په دې کې به څه کږلېچ وي څه کوږوالی به وي یا به یې ژبه تېزه یا به څه یا څه یا څه ته ورسره ګزاره کوه که ته د دې د نیغولو کوشش کوې نو دا پوښتې به ته ماته کړي دغه شانې کږه پرېږده خو ژوند ورسره کوه او فایده دې خپل اخله دغه د الله حکم دی نو ګسه پوښتنه الله ځکه پیدا کړه چې دا وي دا ټولې بیبیان دا وي کږې وي د نیغولو کوشش که سړی کوي دی خامخا نیغومه نو ماته به یې کوي یا به یې وویل یا به خبره طلاق ته لاړه شي دومره مخکې به کوئ مزه درمیانه اوس اوسېږئ ښکلي دغه دي دا اصول دی د قرآن کریم بیا الله فرمایي وقلنا موږ ووي یا آدم یا آدمه اسکن ته اوسه انت او ستا بیبي ځینې علما کرام دا مسله راوباسي چې چېرته خاوند اوسېږي هلته به ورسره بیبي اوسېږي چې چېرته خاوند چې د پلانکي ځای کې اوسېږي ما سره ته لاړه شه هلته دا بیبي د خاوند تابع دا به ورسره ځي دا وایي زه نه ځم او زه دلته یم مثلا سوات کې دی او خاوند مجبوره شو هغه پنجاب ته تلو یا مثلا کراچۍ ته کډه وړه مجبورۍ د وجې نه او دا بیبي سره نه تله دا بیبي ګناهګاره شي دا د خاوند تابع ده چېرته خاوند یې هلته به سره دا وي خاوند ورته حکم کوي نو دې وجې نه الله وقلنا وی مونږ یا آدم اسکن آدم ته اوسه و انت او ستا بیبي انت ته اوسه و زوجک او ستا بیبي الجنه په جنت کې دواړه اوسئ وکولا اخورې تاسو منها د دې جنت نه رغدن فراخه رغدن هغه خوراک ته ویل کېږي چې په هغې کې هېڅ مشقت نه وي او په هغې کې بېچیني نه وي په هغې کې بیماریانې نه وي هغه په غیر د مشقت نه انسان ته حاصلېږي هغې رزق ته رغدن وایي او فراخه چې ستا په هېڅ خرچ نه لګي ستا په هېڅ مشقت پیسه نه لګي او تا له فري یو شي راځي او بېسیاره دا په شرط پکې نه چې دومره دې وخوړم دومره به کمیږي او دا به زیاتېږي نه چې ته څومره خورې دومره به زیاتېږي هغې ته دغه خوراک ته رغدن وایي دا جنت کې ملاوېږي بل ځای نه جنت خوراک څومره ته خورې دومره به ښه زیاتېږي او دا تا ته به تکلیف نه درکړي چې څومره خوړی شي یا به ستا خېټه خرابېږي یا به ستا بیماریانې ته نه هر څه نه پاک خوراک به نو رغدن دغه خوراک ته ویلی شي وکلا خورئ تاسو منها د جنت نه رغدن فراخه دلته یې راوړه وکلا تسنیه صیغه یې راوړه تاسو دواړه خوراک کوئ منها د جنت نه رغدن فراخه نو مخکې وایي چې آدمه ته اوسه او ستا بیبي ته اوسه او ستا بیبي دې ستا سره اوسي جنت کې دلته وایي تاسو دواړه خورئ نو دې ځای کې ښځه د خاوند د خوراک تابع نه ده خاوند وایي چې زه به خامخا غوښه خورم ته به زما سره غوښه خورې دا نشي کېدی خامخا وایي زه به باتنګڼ خورم ته به ما سره باتنګڼ به خورې بل څه به نه خورې لکه دا په دې کې دې طرف د اشاره ده جنت کې الله دواړو ته داسې کم د دواړو خوښه وي هلته خوراک کوئ که ته پلانکې څه خوره ته پلانکې خوره داسې نه چې خاوند څه خوري هغه به ته خوري دا پیټ پکې نشته بس ته څه خوري هغه خوره هغه به دا خوري خو دا مسله ته نه معلومېږي چې اوس په ښځه خامخا خاوند ته وایي چې که ته مرې که چوې خو ما لا به ته غوښې راوړي نه دا مطلب نه دی خاوند که اوس خامخا ځان تابع کول غواړي چې زه څه خورم که زه کور یم وکړم خو ته به هم دغه خوراک خوري دا نشي کېدی دا نور خو د اوس خبره ده خو جدا خبره ده او که څه وس کېږي هغه هغه سره ګزاره به کوي هغه دنیا دغه خو د جنت خبره الله کوي جنت کې خاوند د ښځه تابع نه دی بس ښځې ځان سته خوري خوري خاوند ځان سته خوري خوري دي جنت پراخه ځای دی وکلا خورئ تاسو منها د جنت نه رغدن فراخه حیث شئتما کوم ځای چې تاسو خوښېږي د دواړو چې کوم ځای م خوښه یې سریږئ خورئ خوراکونه کوئ
خو الله پاک ورته یو قید ولګو یو شرط ولګو یو بوټی نه منع کړو ولا تقربا تاسو منځ کېږئ دواړه هذه الشجرة دې ونې ته یو ونه ورته الله خاص کړی یو بوټی چې دې بوټي ته به دواړه نه نږدې کېږي الله قید د نزدېکت ولګو قربت تاسو باندې خورا خو لرې خبره ده نږدې کېږي به ورته هم نه فتكون من الظالمين کنه شي کنه تاسو به دواړه شي د انصافونه انصاف ته بیا ونه کوي نو دا کوم بوټی نو قرآن کریم د هغې تعین نه دی کړی نه صحیح حدیث متواترو کې د هغې هېڅ تعین نشته دا څه بوټی بعضې مفسرین دا لیکلي دي چې غنم و بعضې لیکلي چې انګور و خواره بعضې لیکلي چې انځر و خو په صحیح روایت سره یو هم صحیح ثابت نه دی او تفسیر قرطبي لیکلي دي یو څیز په صحیح ثبوت سره ثابت نه وي قرآن کریم په صحیح حدیث سره هغې تحقیق کول همغسې بس کار دی بس ونه او بس الله په علم کې د څه ونه او د الله هغه نوم نه دی اخیستی ولا تقربا تاسو منځ کې دواړه هذه الشجرة دې ونې ته فتکونا من الظالمین تېری شی به تاسو د بې انصافونه فاضلهما الشیطان شیطان د دواړو وښویول دوکه یې کړل عنها د جنت نه شیطان ورته راغی دې کې وایي چې شیطان خو الله پاک د جنت نه شړلی و دا دغلته بیا څه کوله چې دا دواړه په جنت کې دوکه کړله نو څوک چې وایي چې الله د جنت نه شیطان شړلی و نو یو جواب په هغې دا دی چې شیطان د جنت نه الله شړلی خو د اسمانونو نه کته نه راکوز کړی په اسمانونو کې باره و نو بیا څنګه دوکه کړو بعد و چې وسوسه یې ورته وغورځوله په زړه کې خو نه چې وسوسه نه وه بلکل شیطان د آدم علیه السلام د حوا بیبي سره خبرې شوي باقاعده چې تاسو شیطان ورته راغی دا حوا بیبي آدم علیه السلام جنت کې اوسېدل په دې باغ کې نو دا چکر به یې ووو نو یو ورځ دې باغ سر ته لاړه نو جنت په دې پوله کې دا موږ چې ورته د باغ دا سر وایو پوله د دیوال دې برید تېرې ته لاړو ګرځېده نو هغه طرف شیطان ولاړو نو هغه ورته اواز وکړو چې ګورې دقه شان زم دې جنت کې ګرځېدم څنګه چې تاسو ګرځئ او زه الله اوس را بار کړم زه یې ولې را بار کړم د هغې وجه هم دغه ده چې دغه بوټی چې تاسو کوم ښودلی دی که نه چې دا به نه خورئ که دا وخوړ نو دې بوټي کې څه شته دا بوټی وخورئ تاسو په جنت کې همیشه پاتې شئ او که دا بوټی ونه خوړ نو زما په شان د یو ورځ به جنت ته راوځئ آدم علیه السلام خو ځوانانو ذات له ګوډې زر دوکه کېږي آدم علیه السلام وایي نه 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 شي کېږي آدم علیه السلام نه قسمونه ورکړه چې زما د دا قسم یې زما د په دې قسم یو دا بوټی وخورم په دې کې ستا خیر دی دا چې وخور په جنت کې به همیشه ګوتې نه خورو جنت ته مبارکي یې ګورئ حوا بیبي چې راغله آدم علیه السلام ته وایي چې ګورې دې بوټی دا بوټی به وخورو او مه کوه قرار شو دې کې به زمونږ نه نه چېرته هم نه شي کېدی آخر خو آدم علیه السلام ته یې سم دغه سپاره شو نو سم یې لکه راپارې کړو نو آدم علیه السلام تفسیرونه لیکلي دي چې الله ورته کوم بوټی ښودلی دغه بوټی به نه خوري نو دغه بوټی جنت کې یو بوټی نه و دا بې شماره بوټي وو خو آدم علیه السلام دلته یو هیله وکړه هیله یې دا وکړه چې الله خو زه د دې بوټی نه منع کړم دا کوم چې دا مخامخ ما ته ولاړ دی زه به دا نه خورم خیر د دې په شکل بل بوټی به وخورم لکه مثلا مونږ به دا ویلو چې انځر و دا انځر نه خورم دا دې خو بل انځر دی انځر نه به خورم نو حوا بیبي خبره باندې آدم علیه السلام راغی او هغه بوټی ګوره بیا هم ونه خوړو بل بوټی د هغې په مثل باندې وخوړ خو چې څنګه یې وخوړه بس آدم علیه السلام او د حوا بیبي نه د جنت هغه لباس چې کوم و هغه ته دغه شو وغورځېده دوی به بیا په جنت کې منډې والي دواړه او کوم ځای به ګورو پټه کتل خواته به غلي کېده الله پاک ورته تاسو ما نه منډه اوس ولې وایي ولې منډه وایي بس ما ته نه ښکاري وي منډې ځکه وایي چې د خپله خبره باندې پښیمان یو شرمنده یو ستا نه حیا راځي ځکه منډې وو آدم علیه السلام ته الله وایي چې ته اوس تا دا بوټی وخوړو ته اوس جنت نه کوشه ته جنت نه ځه ځمکې فازلهما الشیطان نو وخویول دا دواړه شیطان دوکه کړه شیطان عنها او راکوزې کړه د جنت نه فاخرجهما من وباسه د دواړو لره الله فرمایي مما دا هغې ځای نه کانه چې ودو فيه په هغې کې جنت کې وقلنا وی مونږه الله فرمایي اهبطو کوز شئ لاړ شئ بعضکم
بعض ستاسو نه یعنې ځینې ستاسو نه لبعض دپاره د بعضو دپاره د نورو عدو دشمنان وي. ډېره خو مراد یا د شیطان دی چې تاسو کته کوشئ ځمکې ته ستاسو دپاره شیطان چې هغه دشمن دی او پیریانو یا دا مراد دی یا ته مراد حوا او آدم علیه السلام دواړه مراد دي. تاسو په ځمکه کې چې کته کوشئ دا ورته وي چې په ځمکه کې ګور هغه زندګي نشته کوم چې په جنت کې ده. جنت او ځمکه ډېر فرق دی. په ځمکه کې به تاسو اختلافات پیدا کېږي په یو بل کې یو کور دوه وروڼو به اختلافات پیدا کېږي دښمنیان به پیدا کېږي. جنت کې هغه زندګي نشته. دغه آرام سکون چې دی دا به دغه دنیا کې نشته جنت کې دا ورته وي. تاسو کوشئ تاسو دواړه او ستاسو کوم اولاد چې دی هغې ته اشاره ده. تاسو اولاد کې به اختلافات دښمنیانې خونریزي دا به کې پیدا کېږي او یا ته مراد دغه شیطان چې شیطان ستاسو په دښمن وي ازلي دواړه صحیح کېدی شي. وقلنا نوی مونږه هبطو کوشئ بعضکم بعض ستاسو نه لبعض دپاره د نور بعضو عدو دشمنان وي. ولکم ستاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر استقرار به وي ځای د قرارۍ او ځای د اوسېدو به وي. متاع او سکه نفع اله تر یو وخت مقرر پورې د یو وخت پورې په ځمکه کې به تاسو اوسئ او بیا به چې دی نو تاسو وانه واپس راځئ. نو مفسرین داسې لیکي چې آدم علیه السلام چې کله د اسمان نه ځمکې ته الله راکوز کړو نو هوا به وي چې هغه په جده راکوزه کړه او آدم علیه السلام یا هغه سریلنکا یا د انډیا طرف دې راکوز کړو. یو بل ډېر زیات دی. آدم علیه السلام چې ځمکې ته راکوز شو وایي کتل او دا خوشې ده په نظر ورته انسان نه راتلو دا خوش کې ولې دی دا دش کې ولې دی ډېر زیات د شرم د لاسه به یې کته کتلو او ښکته په ځمکه باندې سملاستو او په ژړا یو سل مفسرین لیکي چې سل کال آدم علیه السلام په یو ځای ژړلي دومره وخت کې تللی دومره وخت کې کله سل کاله پس راپورته شو جبریل علیه السلام راپورته شو دی په دې وښو کې مکمل پړ شوی او الله ته ژړله چې الله زما نه غټه غلطي شوې ده. نو دا انبیاء کرام چې د هغوی خطا وي زمونږ ګناه وي د هغو دا ګناه نه وه دا خطا وه یو خطا یو ګناه وي د هغو خطا چې د هغه دومره وي چې الله پاک دومره بیا په امتحان کې اچوي او زمونږ خطا زمونږ ته معاف ده. موږ عام مسلمانانو ته خطا معاف ده ګناه باندې الله موږ رانیسي. نو آدم علیه السلام چې سل کاله چې دی په یو ځای باندې تېر کړه وایي ګڼو بیا جبریل علیه السلام راغی راپیسه او چاپېر یې وکتل مکمل رنګ یې زړ شوی او دغه شوی او چې ویې کتل په د وښو کې نښته د وښو د جاښو کې دننه پروت و. بیا چې راپورته شو نو بیا جبریل علیه السلام ورته دا الفاظ وښودله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه دینو ربي ظلمنا انفسنا يا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. بیا وسل کاله چې آدم علیه السلام دا الفاظ د الله نه بخښنه وغوښته چې الله ما په خپل ظلم په خپل نس باندې ظلم کړی دی ما زیاتی کړی دی ما ته عفو وکړي. سل کاله بیا سل کاله چې دی آدم علیه السلام بیت الله شریف ته جبریل علیه السلام څه وکړو لاره ورته وښودله او تله د حجونه عمرې کړي دي او بیا راغلی دی د خپل ځای بیا تله دی بیا راغلی سل کاله 300 کاله پس بیا چې دنه هوا ویلي آدم علیه السلام الله پاک یو ځای کړو 300 کاله پس دومره یې ژړلي وو الله ته او د حیا د وجې نه د ښکته کتل ومرله او ژړل به یې اوښکې به یې ومرله به یې دي. دا الفاظ بیا الله پاک بیا بعضې پکې دا هم دی چې د اخر زمانې پیغمبر د نبي علیه السلام باندې آدم علیه السلام وسیله وغوښتله او الله ورته معافي وکړه او صحیح القول خدا دی چې آدم علیه السلام د الله نه دا سوال وکړو دا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا رب ظلمني. دا الفاظ دا چې کوم دی بار بار به دی ویلو په دې الله نه معافي وغوښتله. وإذ قلنا هغه وخت کې چې وی مونږ للملائکة فرشتو ته اسجدوا سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا نو سجده وکړه فرشتو الا ابلیس مګر ابلیس ونه کړه. ابا انکار یې وکړو واستکبره لویې وکړه وکانه و دی یا شو دی من الکافرین د کافرانو ډلې نه. وقلنا وی مونږ یا آدم اسکن یا آدم اوسته اوسېږه ته ژوند کوه زندګي کوه انت ته وزوجک او ستا بیبي الجنه په جنت کې وکلا خورئ دواړه منها د جنت نه مرغدن فراخه بسیاره حیث شئتما کم ده چې خوښېږي ستاسو ولا تقربا منځ دې کېږئ ولا تقربا لیکن منځ دې کېږئ تاسو هذه شجرة دې ونې ته
شجره د دې ونې ته فتکونا که نشئ به تاسو دواړه من الظالمین د بې انصافونه فازلهما الشیطان دا دواړه شیطان وښویول دوکې کړل عنها د دې نه فاخرجهما من وباسل دا دواړه مما د هغې ځای نه کانه چې ودو فیه په هغې کې وقلنا اهبطوا ویې مونږه اهبطوا کوشئ لاړ شئ تاسو دنیا ته بعضکم بعض ستاسو نه ځینې ستاسو نه لبعض لپاره د نورو بعضو عدو دشمنان دي وي ولکم ستاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر استقرار ټکانه به وي ومتاع او څک او نفع به وي ژوند زندګي الهي تر یو وخت مقرره پورې فتلقى ذکر آدم و آدم علیه السلام من رب الاخبر ربنا کلمات یو څو کلمې یا وخدر الله آدم علیه السلام ته یو څو کلمې فتاب علیه پس توبه قبول کړه الله په دې سره د آدم علیه السلام انه بشک الله هو التواب الرحیم توبه قبلونکې مهربان دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أجرنا من النار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين